خو په یو اندازه، د اندازې نه زیات نه، چې د دنیا یو څیز درنه فوت شي او ستا ورپسې بیا زړه خوږېږي او بیا غمجنې او جاړې، نو دا جړه چې د دنیا د شیز پسې کې، نو دغه عمره د آخرت پسې وکړه. دغه جړه د آخرت له پکار ده، دنیا له نه. د دنیا څیزونو پسې جاړه ما. که د دنیا یو څیز درنه فوت شو، درنه ختم شو او ستا په زړه اثر ونه شو، ته غمجن ښکاره نه شولې، نو ستا د دنیا سره محبت نشته. او که د دنیا یو څیز دی د لاسه لاړ او تو پسې جاړې، نو ستا دنیا سره ډېره مینه ده. نو دا دونه مینه چې جړه پکې کېږي، دا د آخرت سره پکار ده، دا د الله د یارې دا جړه پکار ده، د دنیا د یارې نه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه داغه څه تجارتي مال را روانو بحري جهاز کې، څوک راغی ورته وایي چې حضرت هغه بحري جهاز خو ډوب شو. وی لږ ساعت یې سر ښکته کړ او بیا سترګې پورته کړې، وی الحمدلله. چې څه وخت تېر شو، نو بیا بل سړی راغی، وی حضرت هغه خبره دروغ شوله، بحري جهاز ډوب شوی نه دی، صحیح سالم دی. وی بیا سترګې ښکته کړلې، لږ ساعت چپو، وی بیا سر پورته کړ چې الحمدلله. وی بیا تېنه خادمان تپوس کوي چې حضرت وختي خو خبر راغی چې بحري جهاز د مال سره ډوب شو، نو په هغې م الحمدلله، او بچ شو په هغې م الحمدلله. په دې خو موږ نه پوهېږو، وختي خو د غم خبر راغی، نو په کار چې تا چې انا لله و انا الیه راجعون، هغې سره خو الحمدلله نه وه په کار. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی چې کله ماله خبر راغی چې بحري جهاز سره د ماله ډوب شو، ما د خپل زړه ته فکر وکړ چې د دنیا په دې ختمېدو باندې په دې زړه څه اثر وشو، زما چې د الله سره کم تعلق دی هغې باندې څه اثر وشو. وی ما دې زړه ته کتل هېڅ اثر پرې ونه شو. د الله سره چې کم مینه محبت دی او کم ربط او تعلق دی هغې باندې اثر ونه شو. وی په هغې مې چې الحمدلله. وی لږ ساعت پس چې بیا خبر راغی چې بحري جهاز صحیح سالم دی، مال تباه شوی نه دی، وی بیا مې زړه ته وکتل چې په دې باندې په دې زړه څه اثر وشو د الله سره چې کوم تعلق دی. وی بیا راته راغله معلوم شو چې هېڅ اثر پرې ونه شو. وی بیا مې وی چې الحمدلله، که دنیا راله او که دنیا لاړه، زما پې څه، زما تعلق د الله سره دی، زه د الله یم او د الله چې کوم څیزونه یې مال یې راکړي دا زما دي، الله زما او زه د الله. نو چې کله د داسې مقام ته ورسېدلې چې ستا د الله سره دومره محبت دی، که دا دنیا رکه شوله او که شته شوله پتا اثر نه کېږي، نو ته د الله عاشقې. او کله د دنیا څیزونو سره جاړې را جاړې، نو ته د دنیا عاشقې. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته یو ځل د چین د بادشاه نه یو تحفه راغلی وه، یو مزېداره شیشه وه. نه کله کله چې هغې به مانځه ته ځان تیار کړ، نو دغې شیشې ته به مخامخ شو، ځان ته به یې وکتل، پټکې به یې سم کړ، ګیره مبارکه کې ګمنځ به یې وواله، ځان ته به یې وکته، بیا به مانځه له لاړو. ډېره قیمتي شیشه وه. د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل ځای کې عبادت کو او خادم صفایي کوله، نو په صفایۍ کې هغه شیشه ماته شوله، ډېره زیاته قیمتي شیشه وه. نو ډېر خفه شو چې اوس به حضرت په دې باندې څونه خفه کېږي، او څه نه چې ته ازار راته ونه کړي. نو بیا داسې په یره یره راغی او حضرت ته وایي چې از قضا آیینه چینی شکست. بس د الله فیصله وه، د تقدیر لیکو آیینه چینی شکست، هغه د چین شیشه ماته شوله. چین والا بادشاہ چې کومه شیشه را لېږلې وه د مخکې ته ماته شوله. از قضا آیینه چینی شکست. د دې ورته خوب شد اسباب خودبینی شکست. خوب شد، ډیر خو شو، اسباب خودبینی شکست. د خپل ځان د کتو اسباب ختم شو، اوس به زه ځان ته نه ګورم، بس الله ته به ګورم، څه به شیشې ته ګورم را ګورم.